الذي تفرد بالقدم والصلاة والسلام على من بعث إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وهم خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا یقیناً اللہ حکم کئی تاسوتا دا چه اوالا کئی امانتنا حقنا الى اہلها دا غیم مستحقینو تا او کله چې فیصله کوي تاسو پمینس د خلقو کې نو فیصله کوي بالعدل په انصاف سره یقینا الله ډېر خد آغا چې نصیحت کوي تاسو ته پاغي یقینا الله دې اولیدون کې د سورہ نساء اوله حصہ د 57 نمبر آیات پورې وا چې پاغه کې 14 احکامات ذکر کېدل د پاره د اصلاح دراغي او درغیت او بیاي پلیتای د منافقینو او د ال کتاب ذکر کړي چې دوه قسمه تخریب کار دي داو پیژنې نو دې زاینا تر هغه 126 نمبر آیات پورې وکان الله بكل شیء محیطا تر هغه پورې دویمه حصہ د سورہ نساء شروع کیږي چې پدې کې احکام سلطانیه دي 9 امور ورسره ربطنا آغا ذکر کو محکم مختصر خلاصه ویلې موا ودلته کې دا آغا حکمونو نا رنبانے حکم ذکر کیگی خرابت اول ذکر کو یو ربط دادے آیات نمبر 51 کے د یهود او د نصارا یو خبر ذکر کړو وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا وَإِذَا يَهُودَ وَنَصَارَى فَبَارَا د کافرو کې چې دا کافر ډېر هدایت والدي د مؤمنانو نه پلار کې نو دلتا
داغه مقابل کې حکم کوي په امانات سرا زکا آل کتاب و دا مقولا دا غي دا وینا چې کافر دا غوردی د مسلمانانو نا دا خیانت ہی خیانتو آغا خیانت مقابلہ کے رب کائنات امر کئی پا امانت باندے چه دا امانت خبرو کئی چه دا خیانت نہ بچ شئی دا خیانت دے او دا خبرہ چه کل یو ربط مزیدار راشی او خیستر راشی نو دا امام رازی رحمه اللہ خبرہ مختراشی امام رازی رحمه اللہ آوی اکثر لطائف القرآن مدعات فی الترتیبات والروابط دو قرآن بہترین اکثر بہترین او باریک مزیدار خبریں ترتیبات او روابطوں کے پٹے پرتی دی ربط سرا یو مسئلہ ډیره مزیدار واضح شوا اغدا چې کافر تخویل په مقابله د مسلمانانو کې دا خیانت ته او امانت داده چې مسلمان تخوای په مقابله د کافر کې دا د امانت خبره ده عام طور سره زمون ستاسو د معاشره کې چې کله دا خلق د دې منافقینو نه تنگ شي مسلمانان خو نه منافقین دي چې دا غینه تنگ شي نو یاره د مسلمانانو نه خدا کافر ډیر خدي دا خیانت ده مسلمان نه کافر چری نشي خکې دویم ربط علماء کرام د تفسیر دا ذکر کړي چې ما قبل آیات کریمه کې اعمال صالحہ ذکر شو او پاغه باندې بشارت کاملہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا نو بشارت کاملہ او بشارت تامہ پاغه باندې اللہ راغ یعنی پا اعمال صالحہ باندے بشارت کاملہ او تام راغ نو آغا بشارت کاملہ او تام پا اعمال صالحہ چراغلو نو دلتا دوا نور اعمال صالحہ ذکر کئی چھ دا اعمالم اوکا چھ جنت در تملاو شیو بشارت تام او کاملہ دا غید و حصول مستحق اگرزیں نو دو قسم نیک اعمال ذکر کئی یو آغا دے چھ دے یو مسلمان پا بل مسلمان باندے حق دے چھ دا غین تعبیر پا امانت باندے کولشی دام یو نیک عمل دے امانت اوالا کا مستحق دا آغیتا او دویم قسم آغا نیک عمل دے او عمل صالح دے چھ یو انسان دبل انسان د دوو نور انسان ومینس کے پیسلہ کئی نو آغا پیسلہ پا عدل و انصاف باندے کا دام یو نیک عمل دے نو مانا پا نیک اعمال و اعمال صالحہ باندے بشارت تامہ او کاملو آغا بشارت تامہ او کاملہ چی پا کم نیک اعمال راتا نو آغی کی امانات او پیسلہ موا دا کار او کا چھ اللہ در لجنت در کی بل یو ربط علماء کرام دا تفسیر آدام ذکر کئی علامہ محایمی رحمہ اللہ ذکر کرے دے آغوی مخ کی ذکر دنیک اعمالو شو نو دنیکو اعمالونا ادا دا امانت دا اقامت دا عدل دے ادا الامانت او اقامت العدل
دام د اعمال صالحانه ده نو زکا ور پسې دای راړو ذکر رب کائنات وی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان تؤدوا الامانات الى اهلها. سبب د نزول علماء کرام د دې آیات مبارکه سبب د نزول کې مختلف اقوال ذکر کړي. یو قول علماء کرام دا ذکر کړي چې سبب د نزول دا خو خاص دی لیکن حکم د آیات کریمه دا عام دی. سبب داو عثمان ابن طلحه چې کله فتح مکه موقوا عثمان ابن طلحه اغه سره د بیت الله چابي وا دا د بیت الله خادمو د فتح موقع په موقع باندې چې کله رسول الله بیت الله تراو رسید حس کا غړی را روانو الله الله رسول الله چې بیت الله ترا نږدې شو دا آیات کریمه رب کائنات د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په خله مبارک باندې جاری کا جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زهوقا او اشاره وکولا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګوت باندې او بوت په سر دلان درا خلاصې دو دنا بیت الله کې چې کوم بوتان پراتو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکا او د په امر د رسول الله آغا بوتان بار وغرزول شو حس کا غړی رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دي دا عثمان ابن طلحه اغه سره د بیت الله چابي وا او دا منجور او خادم د بیت الله رسول الله هغه چابي طلب کړو چابي راکا بیت الله رسول الله کلاو کا او چابي بیا چې د نو حضرت دا عثمان ابن طلحه تعالی کړه الله دا آیات راولېګا او ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا خادم دې نو دا د تعالی کوي. بازی روایت چې دغه ټیم کافرو دغه ټیم کافرو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تنا غچابی بیا په زور باندې غسته دا په زور باندې هغه چابي ته غسته دا او چې کله غسته دا نو دا آیات راغله ده ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا د حق ده دا چابي دلا ورکي دا آیات راغله ده بیا هغه تا چابي حواله شوی دا د آیات دراتلو د وجنان الله هغه سبب د ایمان دا غرزول دی او هغه مسلمان شوی دی. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے ذکر کہیں هغه وای چې نه د خصلو د بیا کې مسلمان شوی الله معلوسیم پاغ روایت باندې بیا څه خبرې کړې دي بار کیف دا قول اول شو د علماء کرامو د تفسیر چې دا آیت مبارکه سبب د دې چې دینو هغه خاص ته لیکن حکم د دې عام دی دا خو خاص پاغه یو سبب بارک راغلو لیکن حکم ګوره عام نه دی او دغه خبره ده چې زمنګ مشایخ او زمنګ اساتذه کرام وای ازر په اشیاء کې او ازر په تفسیر د قران کریم کې هغه شان نزول ده دا ځکه چې بعض خلک بیا پويږي نه نو سبب پورې وتړي آیات بعد سبب پورې تړي نه زمونږ یو ملګری هغه ته چا یو خبر وکړه عام طور سره
بدعت پسند حضرات مبتدعين بدعتيان دایته چې کله یو آیات ذکر کړي او ورته وای چې بای دا آیات دا وای چې دا شرک دی او دا بدعت دی نه وتا ته دا خود ابو جال بارک راغله ادا خود منافقین بارک راغله په مسلمانانو باندې آیات المشرکین او آیات د منافقین او دام چسپان کوئی دا وای نو هغه ته چا دا سوي نو هغه ملګری هغه ورته بس صحیح ده دا د روجی او د منز او دا د جنت آیاتونه دا خو بیا د صحابه کرام مبارکیو او دا نور د مشرکان مبارکیو نه دا ما او تاسو له استنجا تناسیو ما او تابع سره چې دا خو کوله تقسیم نکړل دي خو استاد پاره دیو چې تار خراشینو دا دا غي د پاره نه سبب خاص تے لیکن حکم دا آیات کریمہ دا عام دے دا سے ډیر آیاتونه دي چې دا غي سبب خاص تے لیکن حکم دا غي عام دے او دا سیم دي چې هغه خاص دي او د خاصو کسانو پوری او بس هغه پوری دي الله الله دویم قول د مفسرین کرام دا دے چې دا نزولا عام دے او حکم عام دے او تفسیر چې کله بیا مفسرین کرام کوي دا غي نام دا قول ترجیح معلومیږي چې واکي دا چې دینو عام دے دا وی نزولا یعنی د نزول په اعتبار سره دا آیت کریمه عام دے حکم او عام چې دا عام حقوق مبارک راغله ده دریم قول د مفسرین کرام دا ده چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات دا د مسلمانانو حاکم حکم ده نو معنا دا آیات کریمه نزولا خاص ته د چا پوری د حکام او د مؤمنانو پوری چې د مؤمنانو حاکمانو ته دا حکم نه ان تؤدوا الامانات الى اهلها بار کیف کله چې منګه الفاظ د آیات کریمه تو ګورو نو منګه ترجیح ورکو یا قول اول او یا قول ثانی لرا چې سببا دا خود خاص لیکن حکما دا عام دے یا دا عام دے نزولا هم حکمن عام دے ہر چاہتا نو لہذا مومنان رغیت تے نو دا آیات کریمہ اغیت عام دے دا وجدا چرب کائنات وئی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها آیات کریمہ کے ډیر تاکیدات راغلی دی یو ان حرف دو حروف مشبہ بالفعل دار پارا د تحقیق رازی د پارا د تاکید رازی آیات کریمہ کے تسریدہ پہ باندے او درم لفظ دا امر راوڑ دے چے اللہ رب العزت یقینی حکم کئی تاسو تا نو ډیر تاکیدات دی مالا اول پکار دی بیا تاسو لانین دا خبره زړه ته کوزول غواړي چې ما ته الله سامر کوي ان الله یأمرکم یقینا بشکا الله حکم کوي تاسو ته ما او تا ټولو ته وي زما د فقیر دا आवाज حاکمانو ته دی الله ورسي او دا حاکمانو غوګونه دی الله په دې باندې ورټنګي زما د فقیر دا आवाज دی الله اولا زما زړه ته کوس کې او بیا تاسو ته او بیا تمام دنیا ته ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها یقینا
बेशका रब कायनात अल्लाह हुक्म कई तासु ता अंतो अद्दुल अमानात इला अहलिहा दा चे हवाला कई तासु अल अमानात अमानतुना व हकुना इला अहलिहा मुस्तहिकीनो दा अगीता हक मुस्तहिक ता अल्लाह अल्लाह मालूसी रहमहुल्लाह तफसीर रूहुल मानी के आगवैदा आयात करीमा आम दे हुकूक होता काग हुकूक दा अल्लाह ताला दी और काग हुकूक द बंदेगानु दी माना हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद दा दुआड़ू हुकूक होता शामिल दी ब्यावई काग फेली वी और का कौली वी और काग एतकादी वी लगवंते वमा तवज्जो के शाहिद के तेरी दिल में उतर जाए मेरी बात तवज्जो पकारदा हुकूकुल्लाह आगा हकुना चिदा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर बंदेगानो बांधी दी औ हुकूकुल इबाद आगा हकुना चागद बंदेगानो पर बंदेगानो बांधी दी द्वाड़ो तदा शामिल दे रब कायनात अमर कई इन्ना यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला आलिहा ओ यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म कई तासुता अन तुअद्दुल अमानात चावाला कई हकुना दागे मुस्तहिकीन होता नो दा अल्लाह अल्लाह लवर का औ दम मखलूक हक मखलूक लवर का लिल्लाहि हक़्क़ुन ला यकूनु लिग़ैरिही व लिअब्दिही हक़्क़ुन हुमा हक़्क़ाने यौ हक द बंदा दे यौ हक द अल्लाह दे दा दुआ हक दी दा यौ मगर जवा यौ बेनगर जे दा अल्लाह हक दा दे चे दा अल्लाह तमाम तौहीद मरातिब दादा अल्लाह रब्बुल इज्जत द पारो का तौहीद फी वजूबिल वजूद दादा अल्लाह हक दे चे अल्लाह दार सना मख की वो दार सना रुस्तो बवी अल्लाह बांदे आदम नरागल दे औ नव पाल्ला बांदे आदम राशि कुल्लु मन अलैहा फानिन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम हर सचिदी पमख दरिज़ मकबान दे नुदा फानी दी बाकी ज़ात द रब्बी कायनाते हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन अद्दहरे लम यकुन शैअम मज़कूरा दा इंसान द तस्किराब नवा दा ज़मकाम नवा दा अस्मानुम नव बदीउस समावाति वल अर्द व काना अर्शु अलल मा वगैरह बेशुमार आयातुना दगत मर्तबा द रब्बे कायनात द तौहीद आ जिक्र कईन दा हक दा अल्लाह दे अन तुअद्दुल अमानात इला आलिया दा मोरक दारंग वर पसे हक दा अल्लाह ताला द तौहीद दे तौहीद फित तदबीरी व तसर्रुफ तौहीद तदबीर और तसर्रुफ जिस्म का आसमान के मा फौकल असबाब असबाबुना मा वराउद असबाबुना इलावा बल सुख तसर्रुफात नशिकोले दादा अल्लाह इख्तियार दे निज़ाम कायनात रब कायनात चले बराव कखकता देखे न दो गौसानो तसर्रुफात शते न द अब्दाल न द बलचा तसर्रुफात शते व बंदा दा हक दा अल्लाह दे अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा अल्लाह लदा हक वर्का दारंगे वार पसे द तौहीद यौ बला मर्तबा नागी तबाम गोरे चागीना ताबीर के उलमा दा अकायदो आल सुन्नत वल जमात अगई ताबीर के नुआई तौहीद
فی الخالقیت والربوبیہ چې رب کائنات د تمام نظام کائنات در تمام ہر سو د ذرے ذرے خالق صرف رب کائنات تے بل سوک خالق کائنات نشتا نظام داغ تربیت کا ان کے دار سے مربی دا صرف او صرف یکیو اللہ حق دے نو دام اغلا ورکا نو توحید فی الالوحیت والمعبودیہ دام دا اللہ حق دے نو چی دا اللہ حق دے نو دا حق اللہ لورکا دے کہ غیر اللہ سرا مشرکوا چی دا عبادت دار قسم لاحق او مستحق صرف رب کائنات تے بل سوک دا عبادت لائق نشترے دا حق دا اللہ دے دا صرف اغلا ورکا او بیا دا عبادت تمام اقسام کاغا ما فوق الاسباب بلنا او پکار دے نو دا حق دا اللہ دے بغیر دا اسبابو چا ترا مدد شمو آیا ما سوا دا اللہ نا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اللہ وی سوک دا دیر غٹ گمراہ دا غچانا سوک دا دیر غٹ گمراہ چرا مدد کئی ما سوا دا اللہ تعالیٰ نا آغا چاہتا چی قبولتیان شکولے دلرا تر رزی در قیامتے او اغی دی بلننا بالکل بے خبر دی کتوائے اے پیرا بابا بے خبر دے بغیر داس بابو چغا جڑا او پر یاد صرف اللہ تو کدا حق دا اللہ دے توحید فی الالوحیت والمعبودیہ کے رازی دا حق دا اللہ دے و بندہ انتو ادو الامانات لا آلیا دا شان یردا نو خوف بغیر دا اسبابو صرف او صرف دی کیو اللہ نو کا بغیر دا اسبابو دا مڑی نیاری گی یا دیو غائب جوندی نیاری گی یا نیاری گی بغیر دا اسبابو چی دے ٹکر ور کولیشی نو گورے دا حق دا اللہ دا دی بل والی ورکا دا یرا چی بغیر دا سبب نوانو دا خواق دا اللہ انتو ادو الامانات الى اہلیام دغشان تما دا بغیر دا اسبابو نو تما بغیر دا اسبابو دام گورے عبادت تے نو توحید فی الالوحیت والمعبودیہ کے داخل دے نو دا حق دا اللہ دے حق دا اللہ شو نو دا بل چالا مور کوا دا حق دا اللہ دے بغیر دا اسبابو تما دے یو بادشاہ نو کا کله چې دا تما وکړه او د بل چانه د تمنې مولیان تبا پدیشي امیان تبا پدیشي چې د مخلوق نه تمه پیدا شي او د مخلوق په در باندې ودرېږي او که زه دا وام نن سبا تمام مخلوق تبا او برباد ته پدې سیاسی نه تمه کوي ا غریب ټول را ځان له خیر ازان لخیر ټولی مڑی گی نا دا ہر سیاسی خیٹا آدھا اللہ تعالی جہنم دے جہنم دکی آخو بچوئی حل امتلاتے وتقولو حل من مزید انڈکی تم مکوا دا خان او دا ملک او دا نواب نتم مکوا خیست خیست ملیان چھٹولو مرے دا اللہ توحید بیان کړو خو چې کله تما د مخلوق نه پیدا شوانو د الله توحید نه پاتې شو د الله توحید دا غي نه پاتې شو تما بغیر د اسباب د یو الله نو کا بغیر د اسباب تما د مخلوق نه کول دا ګوره شرک دارنګ توکل دا عبادت ته نو توکل بغیر د اسباب
صرف او صرف کم تا چې توکل السر ویل کی دا حق دا الله تعالی دے بل چانا په بل چا باندې توکل او باور مکوا باور او توکل دا صرف او صرف یو په الله باندې وکا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا حق دا اللہ دے توحید بالالوحیت والمعبودیہ کے داخل دے نو دا حق دا اللہ دے اللہ لے ورکا دارنگے دا عبادت تمام اقسام کاغی استعانت ما فوق الاسباب دے کہ استعاذہ دا پناہ غختل یا چدینو استغاثہ پریاد کول او ځان بچکول دا تمام ما فوق الاسباب دیو الله نوکا ځان په الله اوس پار امداد دا غنو غواړه پنا پاغه باندې او غواړه جړاو پریاد هغه تو کا او د تکالیف کې چې ځان پچا بچکه نو هغه صرف ذات د الله دی بل چاته دا من کوا کاغه استغاثه دا او کې استعانت ته او کاغه استعاذہ دا کو خوف او تما نو صرف د یو الله نو کا دا حق دا الله دے ان تؤدوا الامانات الى اهلها ما تزما اکابرینو شیخ د ویسا رحمه الله دا سبق را کړو ما ته شیخ د شاپور رحمه الله هغه دا سبق را کړو ما ته شیخ د کابل ګرام او بابا د کابل ګرام رحمهم الله اغو دا سبق را کړو او دا د استغانت ورونو شیخ د شاپور الحمدللہ دا فقیر ہزار کے پاتے شوے دے نو سفر کے پاتے شوے دے دا توکل علی اللہ او دا رنگی دے استغناء و مجسمہ وا اللہ دے قبر منور کی دغشان درے کالا دورہ دا تفسیر کے شیخ غلام حبیب رحمہ اللہ شیخ ویسا دا غسران و اغام دا استغناء او اغام دا سبق را کرو او دا زما دا مشایخو دا زما دا کابرینو سبق منگتا او دا سبق در اصل کی دا سبق دا اللہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا سبق انبیاء کرام ورکو دا خود دا سیو نداوا دا خود دا سیو صداوا چه دین ندا او صدالا رب کا یو لاکھ سلیر زرا کا مبیش انبیاء کرام را لے گل او آغا انبیاء کرامو دا چغیولی چه لالا دا اللہ حق ورکیں مخلوق لا دا اللہ حق مور کوئی اللہ سر برخیدار مگرزوئی دغشان توحید دا اللہ دا اسماء او دا صفات دے آغا ورکا اللہ لرا ورکا دا اللہ حق دے دا اللہ پس ذات او پس صفاتو کے دا اللہ سر برخیدار مگرزوا اللہ محلوسی دا ویلوا حق دا اللہ نو حق دا اللہ سدے اللہ معلوسی وی امانت وی امانت مصدر مبنی للمفعول دے او حق دا اللہ او حق دا عبادو تی مراد دے نو حق حقوق اللہ و حقوق العباد حقوق اللہ ما اشارے اکڑے بیا پدی تمام عباداتو کی کن نظر دے منختا دا پنم دا اللہ باندیو کا حق دا اللہ دے نو دا حق اللہ لور کا دغشان سجدہ یو اللہ تو کا پب جی گیم کی بوتا مکا پس سباندے دے کافر کئی نو کلتا وزیر اعظم راولی نو آغا خواسے تویزوی نو آغا توائی تا درگاہ تا سجدہو کا چتا پس خلق را روان نو آغا درگاہ تا سجدہو کی نو کل دے کافر کئی نو پا پب جی گیم کے بوتا سجدہ کے مسلمان دا اللہ حق داو
نن ته پبجی گیم ته پاتې شوې او په هغې کې کافر شوې او په بیت الله ډزې کو د هغې تصویر یې دله جوړ کړی دی خنزیره سوچ دې نه راځي چې دا ته کم پاله ان تؤدوا الامانات الى اهلها حق دا اللہ پہ جنا رکو یو اللہ لہو کا سجدہ یو اللہ لہو کا اللہ دارنگی حقوق العباد حقوق العباد بیا اگے کے حقوق العباد کی فعلی حقوق دی نو قولی حقوق دی نو اعتقادی حقوق دی اللہ نو اعتقادی حق دا اللہ خدا دے چر توحید او دا سنت عقیدہ و ساتے او دا بندگانو قولی او پہلی حق او اعتقادی حق دا دے چھ پدی جوابان دے اغیتا دا اللہ تعالی دین بیان کے دا تابان دے دا بندگانو حق دے نو دا بیا پا حاکمان اوم دے دا پا حاکمان اوم دے حق دا اللہ تعالی پاک ایمانوم دے نو آغا خود دغو چی ما بیان کنو حق دا بندگانو پاک ایمانوم دے حق دا بندگانو حقوق العباد دا پا علماء کرام باندیوم دے نو حقوق العباد دا چی دے نو پا یو بل باندیوم دے نو سدی پا ججانوم دے حاکمانوم دے پا قاضیانوم دینو پا مفتیانو باندیوم دینو لگون تے گورا اشارت ہوما حقوق العباد کی ان تؤدوا الامانات الى آلہا اللہ پا حاکمانو باندے دا بندگانو ساق دے اغیتام علماء کرام اشارے کری دی احادیثنا و قرآن کریم نا ام اغا ثابت تینو یو حق دادے پا حاکمانو باندے ان تؤدوا الامانات الى آلہا عہدے چے سمرہ دی امانتنا نو اے حاکمانو دا مستحقینو تاوالا کئی اس سے دیو دے قاضی چو جوڑے نو پریشوت باندے مجوڑا وا ان تؤدوا الامانات الى آلہا مستحق گورا چاگا دا قضاوت دے او قابل نہ دے نو چکلا پتوا آن لائن سسٹم کلاوے نو باغے باندے مجذوبہ لیوانے مکینو پتوا آن لائن سسٹم نو پتوا آن لائن سسٹم کے چتا پوڈری کے نولے واللہ کے در نا آغا مفتی نہیں نالے پوڈری کے نولے دا پتا باندے ہاں کوچ فتوہ آن لائن سسٹم کلاوے نئے دے جنسو خلقو دا پوڈری نہیں مسئلہ ہے تمالیم پہ کین ہوگا ان تؤدوا الامانات الى آلہا دارنگے قاضی جوڑے مفتی جوڑے نو مفتیو گورا چاگا کے دے افتا صلاحیت شتا او کدے افتا کی نشتا دارنگے تاندار جوڑے ایس ایچ او جوڑے پریشوت او بڑو باندے مو جوڑا وا گنے سباب خلق غر کہیں نو کہ کرنل جوڑے میجر جوڑے جرنل جوڑے نو دا تا باندے حق دے ان تؤدوا الامانات الى آلہا پوج کے جرنل میں جراؤ کرنل دے نو دا چاغ کے صلاحیت وی دا جرنے لئی او دا کرنے لئی نو آغا جوڑ کا پریشوتو مجوڑاوا نو دا رنگ اسکول کے استاز جوڑے نو آغا دا سے مجوڑو چاغلا ایک دونی دونی نہ ورزی نا ایک دونی دونی چوالا ورزی 1 2 3 والا ورزی پدی بات نہیں جوڑ کا نو چے دا جوڑے نو دام پا صلاحیت باندے جوڑ کا نو چے او سرکاری اسپتال جوڑے او پاگے کے تا ڈاکٹر اخلے نو ڈاکٹر پا صلاحیت باندے واخلا
ان تؤدوا الامانات دا پتا باندې د بندګانو حق دی چې پر رشوت باندې ډاکټر شوی سپارش باندې ډاکټر شوی نو به ظالم خلق چې غر کینا نیم حکیم خطرې جان نا چې خلق تبا کینا نه بسکه دا سو حاکم خپل کار نه کوي د هسپتالونو کې وګورئ څومره بوتلان ناشتي ډاکټران نه بوتلان خاماران قصابان خاماران او قصابان ناشتي حاکم حق ورنه که مستحق تا چې هغه ایماندار کتل وي چې ایماندار ومي او ډاکټر ومي هغه ونه نو چې نه کته نو د انسانیت په جسم باندې اسپیټال کې لبي شروع دي بیا دا شروع شه د کونډې ته لړشه نو دا سیول اسپیټالونه چې کولاو شوي دي دې کې وګوره د خوا د یو سړی د بچی چې داغه کور والا تا مسله دا د بچی کیس دی نو ته لړشه نو لارزه بپاتی مخ کې نه بدله کیس شروع کی سره پارا ستا خزه دی کندام شي خو چې دی څه تعبیر ته وکړم څه وته وایو زه غلې بشم نو چې دی خامار دی ته پیسې ملاو شي د غریبانو خزه کندام کړي او دی کوم وته ملاويږي چې سوره د کندام کړي نو دوره بدله پیسې درکو چې آبادی کم شي چې آبادی کم شي دا حق نه دی ورکړل شوی مستحق دا ډاکټر هغه بکشته نه نو دا ام بی بی ایس وګورا آپ رشوت باندې دی مستحق ته نه ملاويږي نو با سپیشلیست وګورا نو هغه ډیګری هم په رشوت باندې دی نو و الله درته حکم کوي حاکمانو ان تؤدوا الامانات الى اهلها ته خوشاله شو چې زه وزیر اعظم شوم زه وزیر تعلیم شوم نو چې وزیر تعلیم شوې نو تمام تعلیمی ادارې پاغي کې بدن چې اقدار ته حق ملاو شوی دی او کنه دی ملاو شوی دا چې اورس په سایکل ګرځا وزیر اور گاڑی ملاوی او پته او خو خسته روانه او دا نعره تکبیر او الله اکبر چغې شروع نعره تکبیر ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې تعلیمی ادارې او وزیر تعلیم شوي نو د مدرسو د سپیکر کړو د مدرسو د تنخواه مقرر کړو مدارسو کې اساتذه ولا نه هغه باغ وظایف غواړي هغه باغ سي بلکې ستا په وزیر تعلیم کې با د طالبان او یا ته وزیر خوراک شوي نو وزیر خوراک دا مطلب ني چې هر څه خورا د وزیر خوراک دا مطلبي چې دا خوراک مستحقینو ته ورسو نو ته وزیر خوراک شوي نو وزیر خوراکا تانا بدا تپوس کیږي چې یارستا پدې علاقه کې مستحق ته خوراک رسیدل او یا نه او دا خوراک ځای ته تلو یا نو رسیدل اسه ته درا شنټه کدار وچ ځان له دراړو خپل کور ته دراړو ټریس وای ټریس یتیمانو کندو دیله چې کم دنه وای جمع کو نو دا خپل خزه ته یتیم وای وای ځکه دا غي پلارم مړ دی نو دا خو خپل بډای شي دا هغه خز هغه یتیم یو د خپل ته وای نو هغه یتیمانو کند رون دی غیلانه ټریس یو ملګری ته مې مستا سو وخت کې ټریسو پیاو ما ټرس شو ویټرس نه میزان ډټ تکړه والے وی خواص بیراته خول چې دلا ورکا نو ما ته چې بس زما سلام دا خو د غریبانو حق دی دا د ټرسونو حال دی په دې نه کېږي
چې پټکې دی وو نوم دی د عالم جوړ کا او پاغې د خېټه واچولا انتو ادو تیلا اهلیان انتو ادو الامانات. نو دارنګ حاکمان هغې کې چرمینانی نو چې چرمین شو د زکات چرمین نو زکات چا ته ورسید؟ خان ته ورسید، ملک ته ورسید. په کرونا باندې سوره خلکو ته جمع شوې او سوره خلکو ته څومره خلکو ته جمع شوې څومره خلکو ته ورسېدې؟ نه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات. داسې زور پسې دارنګ حاکم باندې دا لوی حق دی د دې رغیت چې دا محتاج دی قرآن کریم تا او دا محتاج دی احادیث د رسول الله تا او محتاج دی قانون د شریعت تا. قانون د شریعت ته محتاج یو کنه یو کنه یو. الله دې موږ د دې ظالمانو خلاص کړي. الله دې موږ د دې ظالمانو خلاص کړي. دا چې کم را باندې مسلط دي خو بس دا مو وایي چې دنه مو وایي الله ګوره دنه مو خلاص کړي خو بل را باندې سم راولي. هسې نه چې د ګنجیا کیسې د سره وشي. سړیو با آقا څخه هغه په چرګ خورو خو جدا به کینو وی ما سره به نه خورې. بل څه خلړ وی دلته نیم خوشحاله. بل څه خلړ هغه به پې چې خپله چرګ خوړو نو دله به څه بینډۍ مینډۍ یو پیتي ورکول وی دلته هم نیم خوشحاله جدا به هم کینو. بل څه خلړ هغه به یو ټایم ورکو یو ټایم به نه ورکو او خوشحاله. بل څه خلړ نو هغه به ولا کله واو کله به نه وه او ته یې زره شپې کتاب ګورم نو سر یې والا کټه که او د سر د پاسې وله ډیوه کېښوده وی ایغ نیغ به ناستې سر به نه خوځې وی الله دلته خوشحاله یم. خلکو یې وه هلته نه وی خوشحاله دا سوره د مینځ کې پرېښودل دلته خوشحاله وی او دلته خوشحاله یم. ولې وی یریږم هسې نه ده خو راله سر کټه که او ډیوه پې د پاسه ږدي هسې نه چې بل څخه لړ شم او هغه وایي چې زه مطالعه کوم او دا سر راله وکني او په هغې کې تیل واچې د سر نه راله ډیوه جوړه کړي. دا کټه سر راله ډیوه نه کړي دا کټه سر راله ډیوه نه کړي. نو بس مونږ هم دا وو الله کله یو دی او کله بل دی، کله د یو نوم او کله د بل نوم. الله ډېر را باندې رالل خو ده خو راله الله سر کټه که دی موجوده الله بس بل را باندې راولې خو سمې را باندې راولې او ګینې بس یا الله یا په ده خوشحاله وي دا به ووایو هسې نه چې بل راله سر ډیوه کړي هسې نه چې بل راله سر ډیوه کړي یا یې راله دی ډیوه نه کړي. ان تؤدوا الامانات اسپتال کې حق مستحق ته نه دی حواله شوی نو چې نه حواله کېږي نو ډاکټر خپل کلینیک کې څنګه کار کوي او سرکار اچھا مرض راشي دا ماته لګي دا پکې لا نه وی. ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فعالمم د عوامو حق دی حقوق العباد هغه دا دی راځه چې لګیا یم فعلي دا دی قولی دا دی قولی خو زه لګیا یم خپله غاړه خلاصوم. ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا خوله دې کلاو کا قولی حق دې در باندې نو اعتقادي حق دې در باندې نو فعلی حق دې در باندې. عالم نیک حق پرس دې به منډه وي او خپله منډه باندې چې دا دوه تنه د جنگ نه بچ شي دا هغوی به صلح کوي مینت به کوي زاری به کوي. خو ګوره یاد ساتئ نن د علماو صلح څوک نه مني ښه نن خلک
چې کلی کې یو غټ بدمعاش شرابي او ما ډیر مولیانم صحیح کړ چې دا غي پروګرامي نو پاغي کې به د کلی غونډاګر ناشتي وته مولا د څه شو دا غونډاګر دی راولي او ځان سره کې نه ولی د غونډاګرو نن سبا چلی که پارمټ و سریو کني او خاص کر زما استا په ملک پاکستان کې چې کم سړی څومره زیات پلیت ته کچر لوچر دی د دراج دی بس د دراج دی بین الاقوامی قاتل شاه تا ته پاکستان کې پناه ملاویږي استنی وجلی کافر چې دی وجلی نو خط د شتګر دی کافر دی مړ کړي کافر دی ولې مړ کړي مسلمان خیر دی مړو ګوره کافر مړ نه کې ښه یهودیونه لې نصرانیونه لې دا علم دا حق دے فعلی منډي وها خلق له صلح او کا اصلاح کا قولی دا حق دے اعتقاد ورته صحیح بیان کا عقیده ورته صحیح بیان کا توحید ورته او شرک ورته مخیا سنت ورته او خیا بدعت ورته مخیا نو دارنګي منځ ورته او خیا روزه ورته او خیا زکات ورته او خیا داغه احکامات ورته او خیا صدقه د فطر او داغه احکامات ورته او خیا د زکات مصارف ورته او خیا او داغه مسائل نو د روزه مسائل ورته او خیا نو د عقیده مسائل ورته او خیا حدیث ورته بیان کا انکار حدیث ته مکینو رښتیا وای دروغ هم وای دا وای دا تعلیم ځانته وای چې وسړی وای یاره جی اشاره کوي هغه کله په یو لیبل په ځان باندې لګولې دی او کله بل لیبل وای یاره ما یاد یو ما نو مخلصو کو سو کې اشاره کوي وای د بخاری ته بخاری ویلې ده نو ته ناس ته قران او حدیث ته او قسمونه او قرانونه کې وای یاره د توهین کړل د بخاری توهین آتا کړو هغه خلک کوي چې هغه نوم د بخاری اخلي او د بخاری توهین کوي تلفظ د بخاری او د بخاری د پښتو تلفظ باندې ته نه پوي دي دا تان خپل هغه د درس نظامی کتابونه ير شو چې زرادی وا نو زرادی ته زرادی نه زنجانی ته ور زنجانی مې او زنجانی مې او زنجانی مې نو بخاری او بخاری دا د پښتو تلفظ نو بیا به قدوری ویني قدورای کې راغلي دي نو قدورای دی ولې قدوری ته قدورای ولې بیا د پښتو تلفظ وکړه دارنګ شاشی ته ور شاشی وکړه تا نه خپل طالب ګری مې راوا شاشی ته شاشی وې دارنګ حسامی وا نو حسامی کې هغه کې بره وې به حسامی کې امراغلی نو حسامی دې مې حسامی دې مې ناغه دې وې دا تلفظو دارنګ سراجی وا به سراجی کې مسله نو سراجی ته سراجی وې تا ګری مې راوا او هغه طالبګین شر جامی ته بره کله جامی مې او کله به وته جامې وې جامې نو جامع یو جامی نو پښتو تلفظ وکنه نو چوي دي نو هغه توهین او تحقیر نو او دا توهین او تحقیر شو مختصر المعنی ته ور کله مختصر المعنی وي نو دا له پښتو وینو دا غیبانه ته پوینه اصول اکبری ته ور کله اصول اکبری نه وي نو پښتو تلفظ در رام بیا یې خپل یا قطبی نه قطبی کې راغلی نو طالب او مولا د بغض او د حسد نه مولا شروع شي وګوره بخاری ویلی توهین دی دا توهینو دغه بیان چې کم مخ کې رستونه دجال من دجاجلت الزمان او دجالینو کټ کړه دی دغه بیان پورا واوري نو پاغي کې د امام بخاری دفاع ده دارنګ مرزا قطبی و مرزا قطبی ته ور کله مرزا قطبی نه وي چغمینی تر چغمینی نه وي کدی لیدلې وا دارنګ چې کم نه عیسی غوجی تکله بد عیسی غوجی نه دا له پښتو تلفظ دا توین نو داغین پس تما بیان کړه وضاحت درس د رمضان کې
چې الحمدلله دا نصیب الله ما ته ګرځولې دا چې ما د امام بخاري دارنګې د نور محدثینو دفاع کړې ده چې کله په هغې باندې حملې کېدې او هغه چا چې هغوی به وې رمیناو بالکفر و امام بخاري ته خو موږ مخکې نه کافر وې دا فقیر سینه تان نیولې وه او هغه ته ولاړ وه او ما هغه ټیم د امام بخاري دفاع کړې وه او الحمدلله کوم به د محدثینو دفاع ما کړې ده کله چې اصول د فقهاو ته د انکار حدیث نسبت شروع شو نو الحمدلله منکرین حدیث او حدیث د فقهای کرامو په هغې باندې ما چې کم دی نو حمله کړې ده او د هغې هغه لمن ما پورته کړې ده من الدین کشف العیب عن کل کاذب وعن کل بدعی اتی بالمصائب ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دین الله من کل جانب هغه ما کړي الحمدلله او دا مو اورئ په کلاو غوږونو اورئ نه په خپل تنظیم کې او نه د بار موږ احرار یو الحمدلله موږ نه غلامي مخکې کړې دا نو غلامي د اوس د چا کو دا دې هم ذهن نه لرې کا موږ چې چاته نسبت کړی دی الحمدلله ام مخکم د الله د رضا دپاره کړی دی او د اجر امیدوار یو پې او اوس هم چې دی چې څه کوو نو د اجر امیدوار یو پې د ائمه کرامو دفاع خصوصا د امام ابو حنیفه چې ډیرو امام ابو حنیفه بدنام کړی دی نو د امام ابو حنیفه دفاع او د فقهای ملت دفاع الحمدلله دا مونږ کړی دا او مونږ په هغې کې احرار یو او مرا باندې رازونه راسپړی پرېږدئ د الله دین ته مونږ چې د الله د دین خدمت وکړو قلوب الاحرار قبور الاسرار ډېر رازونه دي بیا به ډېر څه ووایم الله چې سویلی نو هغه مې دا قولی او فعلی ذمہ داری ګڼل ان تؤد الامانات الی اهلها دا عالم باندې د بندګانو دا حق دی سبا به دا بندګان ولاړي ورځ د محشر به او دا علماء کرام به ومي په موږ چې کوم حق دی موږ خو وې چا منه او مې ځان له ښه ده او که چا نه منه ځان لی ده خو په موږ باندې دا حق و چې موږ ورته صحیح عقیده بیان کو منگ باندې دا حق و چې منگ علماء کرام چې دے دا هغوی ته قرآن او سنت اخایو حاکم باندې دا حق او د طالب ټیب مزایا کوا طالب ته کتاب وایا طالب ته چې دے اجراو کا صرفی اجراو کا نو نحوی اجراو کا مناظری اجراو کا او قرآن او سنت ورته دا ورته خیا فن ورته خیا فنونو کې ماهر وګرځو او دا په موږ حق نو دا موږ کول کله کله دا وی یاره زما د وجه نه خلک سټیج ته وکتل الحمدلله موږ چې کم رز باندې راغلی یو او فارغ شوي نو موږ هغه ټیم نه د سټیج او پاغي د دنیا چار چا پیراو مونږ پاغه ټیم د میدان مناظر یو مونږ د چا د وجه نشته او نه د سټیج شوقیان یو مونږ خدا خوخوا مونږ که میدان مناظرې ته راوتیو اوم د مسلې دفاع له راوتیو چې د مسلې دفاع وشي ګینې مونږ خدا خوښول مونږ الحمدلله صرف ویلی دي د ماهرین صرف نه مونږ دا خوښو چې چاته کینو او هغوی ته دا وښو چې راشي صرف ووایي منگ نحو ویلی دا دا ماهرین نحونا الحمدلله را دی شي چې د چا شک دی چې د نحو ورته هغه سوخیم چې انشاءالله لیدلی به م نی لیدلی به م نی او بالفعل اجرا چې غواړي نو را دی شي دی فقیر سره دی کینی او مولا راولی چې اجرا ورته وښیم چې مولا طالب ته اجرا نه کوم مولا راولی چې هغه بل ته اجرا کوي کینو انشاءالله زه ورته کوم چې د اجرا څو طریقې دي منطق مونږ خو او چاته منطق وښایو فلسفه وخیو دارنگی علم کلام خو قرآن
مو خو جوړولو چلو خو ترکیب خو ترکیبی ترجمه خو قرآن کې اجراو کو سند د حدیث کې اجراو کو اصولی اجرا دارنګي د اصول حدیث اجراو کو من خو بدی خوشاله او من راوتیو نو من تقریر او کړه تقریر شوکیانو نو د مقررینو په شان به مو خواږه خواږه आवाजونه راوخکل خلک به مو خوشاله پیسې به مون کور لراتلې لکه خلک چاخلی دا به مو من دا خیال نه کړه مون چې چرته تلیو من واو یو ځل مو دراولي خو چې د الله حق اغزای ته او بیا هم دغه کار دی او ها د نن نه بعد د تمام میډیا واوري د چا ما سره کاری مال دی راشي بس پدې پوهیږم د چا ما سره کاری مال دی راشي او نور د دینه بعد دا به چې د الله رب العزت د دین خدمت په خپل مدرسه کې او چې ان شاء الله په خپل سر او په خپل مخ مرازي نو هر مسله چې د چا سره ان شاء الله ما وخت نه د ضایع کړه طالبای کې او میدان کې ز خلکو قتلم يم او ما به ان شاء الله بیام خلکو ویني او چل د مناظره به ان شاء الله د مانس د کوي او چل د شجاعت او د بهادری او د نرتوب الحمدلله دا به زمانس د کوي دا زما پلارونی که خلکو ته خودلی دی او ما الحمدلله زما شاگردانم نران زما استادانم نران منز د کړه نرتوب دی خودل مو نرتوب دی او نر هغه وی خراب ځکه مونږه ظاهری لک خراب راو دو دا آخری ہی دے کنا آدھے اور نور طلباء کرام تدارس کوم باس رازی چکلن سبکون شروع کی دنن بعد زما خدمت د طلباء کرام دے چکم زائی کے رازی طالب مسئلہ پا زما پا کپری بس آغیر زموارم نور دا ایسوب نیم زموار نور نیم دا چا زموار دا ټول کلی ایا د ټول خلکو د نیم زموار الله اکبر بار کیف عارض میں دا کو عالم باندې دا ذمہ داری دا نو ګورا امیتا تاموا تا باندې د غوګونو امانت ته ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها د غوګونو امانت داده غیبت په ماورا گانا پی ماورا دا د غوګو پی ماورا نو د جبه امانت پی مکوا چغلی بادر دی تهمتونه پچا ملګو نو د سترګو امانات دادی بد نظری مکوا پردی شرمګا تم ګورا پردی تور سره تم ګورا دارنګ تم ګورا نو دارنګ د لاسو امانت دی داده غلط ځای کې مې استعمال وا بے ځای موها غلط ځای کې مې استعمال وا دا تا باندې د دې لاسو امانت دی نخبه د دې امانت دادی چې دې باندې د مولا مزا کډراګانو د مزا دین لا لاړشا د شرک مجلس تمزا د بدعات او مجالس تمزا ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا تمام امانات دي الله دې مونږ راولي ان تؤدوا الامانات الى اهلها شرمګه چې کم زائد علی الله روا مال کا بل زائد مازغه نعمت درکړل دماغ دارنګ زړه د الله یو نعمت ته نو دا دل او دماغ درا واخلا نو دا قرآن سوچ او فکر او کا غور او کا قرآن کریم کے احادیث رسول اللہ کے او خدمت کے د دین کے او لگوا بدن اللہ درکړه دے نو دا د الله یو نعمت ته نو د دین سا امانت ته پتا باندې دا د الله دین کے استعمال کا چې دین زندگی د حریت تا زندگی د حریت پسند دیدا او دا الله د نظام دا الله
زندگی د سعادت تا سعادت سره تیر کی نو دا بدن تا سره امانتو نو دا امانت الله لور کې نو مرگ دې د شهادت شي زندگی د سعادت او مرگ د شهادت کا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا امانات بعضی مفسرین کرام ذکر کړی دي او هغه ته اشاره کړی دي د سترګو امانت دا غي امانت تینو دغه غونو امانت نو دارنګ د خلی امانت نو دارنګ د سترګو او د دل او د دماغو د دې امانات تی دا ادا کړ ان تؤدوا الامانات الى اهلها سند چې مولا ور کوي نو ګور چې دې مولیان سند ور کوي کنه لسی پاری نی ویلې ختم کی ولی چې پلار نو ولا چاندو وصول کی اسند ولا امر کی خرسی کی 100 روپۍ باندې سند راړي پلار ته ولا غام کرانی صاحب کی صحابای کې په خبر کې هر ځای ملاوي ها لسی پاری نی ویلې ا دې سند ورکو ها نه د مولاتوب سند چورکه د حفظ سند چورکه او ګوره چې د اهل دی او که اهل نه دی ان تؤدوا الامانات الى امام چې جوړه نو امام قدرو ان تؤدوا الامانات الى اهلها امام اهل محله باندې دا حق دی چې امام راولي نو داسې څوک راولا چې د امامت مستحق دی څنګه خلک سه امام ګوري چې وای داسې جس پکېری چې چاملاس تغوانه پاسې کوته وای امام څه ته وای د امام په معنا خلک نه کوي امام وای د امامت صغرا او هغه امامت کبرا والا خود د امامتین خلق غلامتی جوړ کړه امامتی او غلامتی امام نو ګوري غلام ګوري امامتی سره کار نی ملامتی ګوري ولکا ماشین دی لګولیو الکه ماشین لګو کنه خجی دا پوړ بار کې اځ ډنډې دا پکې دی ولې نه درا بار کړه والله ګرمي تا تنخ کاری ادبا سپینا ټوپای په دې ځای باندې خو دې سپین صادر بدا شانتر واخل روان به ولکا امولام اغام داوي کزما دي ځای امامتي او نکړه جو زبر ډوډۍ نخرم دیو امیر اگیر کا په دې جمعات کې چې دا خزن را تختیدل دي او هغه په سندل یا راز غلول دی یا پور لړونه راز غلول دی ایو کې د دې جمعات کې باسه چتا باندې بل رس بل غوسو کې سم نشته خو تا خو یو کې نه باسه ته امام بادشاہ دې بتا خلک امام داسې ګوري چوته کینا خجی چوته ولکا وردا خبره باندې کې نو غریب جوارګر ته ګورین د جواري خبره نه کوي نو چې سودخور ته ګورین د سود خبره نه کوي نو چې رشوتی ته ګورین د رشوت خبره نه کوي نو چې ډاکټر غلط ګوري نو دا غیا ظلم نه یادې نو چې د میډیکل سٹور هغه غلط ګوري نو دا غا خبره نه یادې نو چې دی وایي نه چې جایز نو چې بدعتي هغه وایي نو نه ګوري نه امام بادشاہی داس امام راولا چې هغه قرآن او سنت بیانای نو د امام کا دانا چې هغه بدعت ته بدعت نه وای شرک ته شرک نه وای ناروا او ته ناروا نه وای نه راولا هغه څوک چې هغه درته ګوته باندې شو هي چې دا ناروا دی دا روا دی دا د کو نو چې یو ځای کې خې امام شي یو ځای کې خسړ امام شي نو هغه خان او ملک پسې با سپین پټکې به ولي ويره جیو تک سپین امام دی دغه تک سپین مولوی صاحب راغله سپین پټکې ولو سپین ټوپۍ و مخ کې نورانیت وته وی چې دا امام ګوره جمعات نه لړکا ولی د شرک ته شرک وي او بدعت ته بدعت وي
نو سپین پټکې سپینه ټوپۍ سپینې جامې نو دنه تپوس وکړه والله چې دا سپینه جوړه دې دله چې چولی دا اکثر پردی چولی تسخات کې ملاو شي ظالم ته یا چې چاته څوک مړ شوی نو دې شي نو د سپینه جوړه واچوله سپین مارکر نه پټکې و او میک اپ یې کړی دی وایي مخ نه نور خیږي ته نور پیژنې وایي مخ کې نور دی نو دا خو چې یو سړی قرآن او سنت بیانوي او دې لړ شي او د هغه امام باره کې خلکو ته شکایت کوي او غلی غلی کېږي دا ظالم نه دی ان تؤدوا الامانات الى اهلها او دا دې دا خلک نه وایي چې موږ به یو دې امامتۍ نه لرکه دا سړی لرکه دا لرکه او موږ به دا پټ په پټو پته به نه لګي والله چې د مدرسې په مینس کې به درته سبا ناست یم د مدرسې په مینس کې پوه شوې او دا به راته وایم چې دا د غدر کړی دی او دا د شرک دی او دا د بدعت دی او دا د هغې پلارانو شرک دی او دا د هغه مشرانو شرک دی دا به راته بیا کوې دا مو وایي چې دا به چاته پته نه لګي پوه شوې یا سیاسیان هغه حق ورکړه سیاسیانو له راشه ان تؤدوا الامانات سیاست صحیح یو والا پنځل دغه 6 لک ورکي نو بیا غله نوکران کوي نو بل والا 50 लाख ورکي پس دغه کې الیکشن کې نو بیا غله نوکران کوي نو چې چا څخه جیاز یو هغه ولا جیاز ګرځي نو بیا خو غله بچ کم نو ارسه نوکران کوي نو غریب ته چنه ان تؤدوا الامانات الى اهلها نو زته ګورا مولا ته وګورا مولا حق ورک امی ته وګورا د خپل حقوق ادا کړو امانتونه چاله چې پیسې دی واغست بیا ورکي چا سره چې امانت کې خو د بس چپا دې لاړ وي امانت کیسے وي زمان نشتا غیب کا ال الله المشتکى بس بسو کوي پاو باندې ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس کلو پمینس د خلقو کې ان تحکمو نو الله درته حکم کوي دا چې فیصله کوي تاسو بالعدل په عدل سره عدل برابر والی ته وي عدل برابر والی ته وي لغتن او اصطلاحا دې ته ویل کېږي چې هغه درمیاني حالت د افراط او د تفرید په درمیان کې یو طرف ته افراط ته زیاته دی نو بل طرف ته تفرید ته او داغه پمینس کې یو وسط ته درمیاني حالت د اعتدال دی نو دې ته ویل کېږي عادل نو معنا زیاته مکوا چې تن حق دومره نه دی تو ولا ډیر ورکې کمې مکوا کمې مکوا بلکې په عدل او انصاف سره وکا او عدل او انصاف چې راځي زما رونو غریات ساتي دا راځي په شریعت باندې نو د دیو جن علماء کرام معنا کوي چې عدل نه مراد قران او سنت دي ولې دا ولې قران او سنت معنا اخلي دا قران او سنت معنا هغه زکا اخلي چې عدل اتنا پاک چې دینو هغه قران او سنت ته قران او سنت نو چې قران او سنت دا پاک دے د افراط او د تفریط نا نو معنا فیصله کوا بالعدل په قران باندې فیصله کوا په سنت او د رسول الله باندې دا غدویم عمل صالح دی یو خدا تا باندې چې چا حق ته او امانت ته نو هغه دا کنو دویم دا چې فیصله کې د دوتانو پمینس کې نو هغه په عدل کدا دواړه نیک اعمال دي دار چا عمل خپلی د مولا نیک عملدار چې خلکو ته دین خو د حاکم نیک عملدار چې کوي نو الله امر کوي مونږه تاسو ټولو ته چې فیصله په قران او سنت باندې او کوي پرات او د تفریط نه پاکا کم وخت نه چې پاکستان آزاد شوه دی دې کې په قران او سنت فیصله کی کنه
بس ما ته مو ګورئ وی تاسو د الله د رضا د پاره وای قرآن سنت کی ها دا ججان چې ناستی قسم ده یو بین الاقوامی وکیل کړتو هغه بین الاقوامی وکیل هغه جلسه کې تلاوت کوي هغه له سوره اخلاص نه ورځي دا بې ایمانه د قرآن نه به کوم ځای خبرې د قرآن د فیصلې نه لاډمی کاله ده بس غویل نو چیش نشته شته ستا سپینه ګیره ده تا چې ته په قرآن او سنت باندې دغلته فیصله لیدلې ده ها کوم ځای کې یقینو کا او دام یاد ساتي ګوره د ما او تا چې په کوم طریقې ها په دې باندې قرآن او سنت مزیدوم ناراضي د الله نه سوال کوي بس او د خپل وس مناسب قرآن او سنت د پاره لان اموارول چې نظام د شریعت راشي او چې کله نظام د شریعت راغې بیا به امن راځي کله نظام د شریعت راغې الله اکبر زنا بنی غلا بنی رشوت بنی سود بنی سودی بنی رشوتی بنی روجہ خور بنی بیلماز بنی ای الله سمره کل نظام پی او سوره کل نظامونو نظام داغ سیاست مدنی خلق نوم اخلی نوم سیاست مدنی ریاست مدنی یا دور د ابوبکر دور د عمر دور د عثمان دور د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اللہ اکبر دور بو عمر اللہ اکبر خیمی تزی او خپل کور والا ځان سره د یو بودو د خدمت د پاره بوزي او داغه د کور والا د خدمت د پاره بوزي عدل او انصاف هغه خودل زما استاد سیاسی چې زما استاد په دی پولو ګرځي او زمانه ووټ غواړي د چې پاشي د بیا تا ته بشیر کا گاډه ودرې ها ملاقات د سره کوي لاس د سره ملاوي په تور شیشو کې ګرځي چې وای سره راته څوک ښکاري نه اچا تخکاری ګونه داسې پټ ګرځي ها آغا عمرو الله اکبر چې وخلا مخ تکیږي سور لیلا هغه ته مدینه الرسول کې او سارق او غل وی غلنیم امیر المؤمنین او په جړا شوې جاړې والے وی جاړم زکا چې ما د پیغمبر ناوریدلی چې د یمن نه به د کالو ډکه خزرا روانه شي او هغه به مدینه پورې راځي او هېڅوک به هغې ته نه وایي دا د امن دور دا د امن دور نوم اخلي د سیاست او د ریاست مدنیه ریاست مدنیه کې دا کېدل پته نشته چې دا شرم هم دی لن راځي چې دا کم او پاتې شو کرکرې استاز نو د کرکرې استاز چیری بلاسم پوه شو آخو ډیر تیز شوی دی آخو اللہ تو نے ہمیں کچا حکمران دی ہے اللہ اس کی حفاظت فرما آگے سے پیچھے سے تباہ کا پوه شو هغه چیری بلاسم لګی خدا الله دې زمونږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي قرآن او سنت تؤدوا الامانات لها بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله یقینا الله تعالی خدای آغا چې نصیحت کوي تاسو ته پاغي باندې الله در تدا نصیحت کوي دا ډیر خدای ان تؤدوا الامانات الله دا تدا نصیحت کوي ان تحکموا بالعدل ان الله کان سمیعا بصیرا یقینا اللہ تعالی دے سمیعا بصیرا اوریدن کے لیدن کے سمیعا بصیرا اللہ اوریم اللہ وینیم
دا د رب کائنات الله صفات دي او صفات د باری تعالی کې د اهل سنت والجماعت آغا عقیده ده کم چې هغه په خپلو کتابونو د هغې کې ذکر کړی ده توحید فی الاسماء والصفات او دا یاد ساتئ توحید فی الاسماء والصفات کې تمام اهل سنت والجماعت داوی او ما فقیرم خپل کتاب سبیل النجات والسلامه کې ذکر کړی دی الایمان باسماء الله تعالی وصفاته التي اثبته الله تعالی لنفسه او اثبتها رسول الله له من غیر تحریف بأن نحرف ونبدل الفاظها او معانيها ومن غیر تعطیل بأن ننفي تلك الاسماء والصفات أو ننفي معانيها الحقيقية ومن غير تكييف بأن نثبت لها من الكيفيات ما يخطر ببالنا أو في أذهاننا ومن غير تمثيل بأن نشبه صفات الله تعالى وأسمائه بصفات المخلوقين وعلينا أن ننفي الصفات والأسماء التي نفاها الله تعالى ورسوله ونسكت عما سكت الله تعالى عنها من غير نسيان وعلينا ألا نجعل له شريكا في أسمائه وصفاته دا الله اسماء او صفات الله او الله پیغمبر چې ثابت کړی دي الله لرا بغیر د تحریف او بغیر د تعطیل او بغیر د تکییف او بغیر د تمثيل او د تشبیه الله لرا ثابتول بس دا د اهل سنت عقیده او دا زموږ د اوسنه نه دا هغه ټیم کې چې لا توحید هم چا نه پیژند هغه ټیم زموږ مشایخ خدا توحید په اسماء او صفات بیان کړیو ان الله کان سمیعا بصیرا الله اوریدونکی دی نو چې څنګه د الله اورېدل دي د الله د شان مناسب بس موږ هغه څه اورېدل الله له ثابتو او څنګه چې لیدل د الله دی موږ هغه څه لیدل الله لره ثابتو خو په هغه اورېدو او لیدو کې د الله رب العزت سره برخېدار هم نه ګرځو بغیر د اسبابو هر ځای نه اورېدل دا صفت د الله رب العزت ته بل څوک داسې نه دی توحید د اسماء و صفات په کامل او په اکمل طریقې سره نه متنا د مجسمه او عقیده جوړه کړې ده نه د معطله او نه چې کوم نه د مشرکینو دا چې بیان کړی دي نو الحمدلله ما بیان کړی دی او زما اساتذه او زما مشایخ بیان کړی دي توحید په اسماء و صفات نیمګړی مه بیانو چې دا الله سره نن د دنیا خلک وایي یاره مړی یا غایبین هغه چې دی نو بغیر د اسبابو نه د هر ځای نه د مشرق او د مغرب نه اوري په هغې رد چا کړی دی دا ما کړی دی ما تا نه دی کړی الله ویني نو دا الله لیدل چې څنګه دي هغسې مخلوق نشي لیدی تاسو ته اوس دې دیوال نه پناه ښکاري څه تاسو ته نه ښکاري او ګوره دا چې مړ شي که نه نو هغه ته بیا هر څه ښکاري ښکاري ورته که نه ملا وایي مړي ته ځکه ښکاري کپړو کې ورته نه ښکاري خو وایي دا جسم هم د خارې دی نو دا خارې چې کوم دی نو وایي په منځ کې خارو ته خایل نه ګرځي نه دا د خارې کور کې چې څوک پاتې کېږي اکثر ستاسو دا هم د خارې دي دغه ځای نه تاسو ته د خپلو دیوالونو نه اخوا دېخوا خلک ښکاري که نه چې کله کوټه کې بیا د دې مطلب څه شو دا کور کې چې زنانه نو دا خو په منځ کې بیا خارې راغلی بوتلان د مشرک لا الله عقل والی نه وایي چې اولئک کالانعام وای غویه ورته غویه دی مشرک ته ویل دا د غویي توهین دی دا مشرک د غویي نه بل هم ازول ان الله کان سمیعا بصیرا یقینا دی الله تعالی اوریدونکے بصیرا لیدونکے حاصل دا شو یړم باندې حکم دی او آغا ړم باندې حکم دا دی او احکا او حکامو
اور او عام مسلمانانو حقوق چې څومره دي هغه مستحقینو ته حواله کوي. حقوق چې څومره دي مستحقینو ته حواله کوي. فیصله چې دا په قرآن او سنت کوي. الله دې زمونږ ملک کې راولي او الله دې زمونږ خلاص کړي. واخر دعوانا الحمدلله.